چې ما ووټ چې کوم د دغه کتاب ته ورکړو چې کوم خدای په پیغمبر نازل کړی ده. درېیمه خبره چې کله دی تا ته راشي ووټ درنه غواړي نو د مجلس ته غوږ نیسو. دی به مجلس د ووټ نه درته کوي، دی به एकदम چې کوم د رباب ته ټنګ ورکړي او فلسطین جهاد خبره شروع کړي او فلسطین چې کوم د داسې ظلم کېږي شهیدان خلک ورسره په زړه روان شي او به خبره د چیشکې او لګیا په چیشي او جی افغانستان چې امریکې داسې وکړل او بیا چې کوم د ملاګانو سره خو د دوال ملاګانو سره مرۍ خو نه دي سم برګوګان دي. نو مطلب دا ده چې خلک هم سرسنۍ اسړېږي ځاړي چې وایي مولوي صاحب کومه خبره وکړه او دین او دا جهاد خبرې شروع کی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند چې کوم ظلمونه پسولي دي یا کیسې درته شروع کی ووټ خبره نسته. خبره به د جهاد کوي، د پیغمبر ژوند کوي، غزواتو به کوي، خلفای راشدین به کوي. بیا خلک چې کله چې ګیږي که نه ووټ یې بیري وایي چې مولوي صاحب کوم بیان وکړو دا واقعي چې کوم د جنت ته یې ورنږدې کړلو. دا هغه مولوي ده فضل رحمان چې واړ عمر چې کوم ده د ده پلار پنځه زمن د ده درې زمن تر اوسه پورې په د برې باندې خو یې ګوته نه ده خوښتلې او عالم ته د جهاد خبرې کوي. دا واورو دا هغه عالم ده چې کوم څلور پنځه میاشتې مخکې پنځه باندې 3.5 کروڑ خو یوه بنګله واخیستله په MBC روډ باندې. سادګي خبره کوي او وایي زه وارث یم د نبي. دا هغه عالم ده چې زوی پوسټل منسټر و، دا اوس PDM حکومت چې نو ټولې نوکرۍ خرچ کړې. تاسو به په دې اخبارونو په ویډیوګانې کتلې دي. دا هغه عالم ده چې کوم 84 کروڑ روپۍ لکی پاک PWD فنډ راغی نن نه 6 میاشتې مخکې په دې کاري باندې خرچ کړ، په دې تجوړي باندې 6 کروڑه کمیشن په چې واخیسته. دا هغه ملا ده چې کوم کور ته ځې نو ډي خان سره دې کېڼ جنګ ته ته به هغه محلونه ګورې. دلته چې د تا کلي ته راغلی هغه جیپان یې وګورو، لینډ کروزر بلټ پروف 16 15 کروڑ چې ګورې کله وایي لبنان ته روان ده، کله برطانیې ته روان ده، که نور په لجیه که نه دي تایلینډ ته خوار دومه میاس رواني. چې خبره کې او چې پوښتنه چا ورنه وکړه چې دا سیاست، دا پټرول، دا پاټۍ، دا کورونه، دا بنګلې ولې چې څوک په تاسو د بزرګونو خلکو چې یو کس دا نه وایي چې د خاندان دا کاروبار ده. کاروبار یې نسته، کاروبار به کې خو چې به ګټې جایداد یې نسته. د دوی پلار نیکه دلته د کندهار نه راغلي وو، تاسو ته ټولو ته پته ده د ټوپۍ پیران چې کوم دي دا غني صاحب دی، دا پیزو محسن شاه صاحب چې کوم شهید شو د دوی پلار د سره چې کوم دی د ده نیکه راغلی و په څېرۍ باندې ټیم تېر کړ. اوس مفتي صاحب 3 کچه کوټې او یو دروازه وه او لاړ شه د ده محلونه وګوره. نو لہذا کاروبار نسته، جایداد نسته، نو دا پچیش دي. جواب یې ورکړ چې بھئی دا غیبي امداد روان ده. تاسو یو عقل دا مني چې دا جواب درست ده؟ دته وضاحت کول پکار و. د یوې تیږې د یوې سیمټو بورۍ جواب بیا ورکاوه. حضرت عمر ته په هغه چې مال غنیمت چې یو چادر میلاو سه او هغه یو صحابي ورته راغی چې ما ته هم چادر میلاو، تا ولنه خو جوړه اصله ما ولنه خو جوړه نه جوړېږي، دا تا ول غټ ولې ده. نو د یو چادر جواب له خلیفه وخت نه کوي. نو جواب چې ورکوي ورته دا ما زوی عبدالله ابن عمر راوغواړو راغی جواب ورکړ ورته یې چې یو چادر ما ته میلاو عام صحابي و، مال غنیمت چې حصه وه. نو اماراتو ته لاړ شه، یورپ ته لاړ شه، کراچۍ ته لاړ شه، لاهور ته لاړ شه. په خدای دوره عزت مو جوړ ده، دوره د پښتو شمله دې چیګه ده. صرف 8 فروری پورې صرف پښتو را سره وکړئ. د 8000 باندې مه خرچېږو. قسم درته کومه ډېر زیات په چې کوم ده ما ته اخښي ویله چې مه درېږه وایي چې ډېر عزت ته جوړ ده که پیل سلې ډېر به بې عزته سي. نو ما ورته ویله ما خو د خپل قوم نه زه نامینده نه یم. ما زه خو ګڼه چې غیرته پښتو جنازه لا نه ده وتلې، خو چې د اوس سوداګانې ګورم
او دا خلک ویني چې پلانې خرڅه پلانې. نو په خدای تکلیف دا راکوي چې موږ به کومې لارې ته چې کوو لګیا یو. دا ما دپاره به یې مینېتوب څه ښایي؟ موږ به کوم حیا پښتو او نن ته چې کوو لګیا یو 5,000 8,000 10,000 باندې خرڅه. او بیا دغه خلک دا منور خان څه شی ده 15 کاله ضمیر خلکو په بیه واخیسته. که د ګردې ضلع چې تا امني خوشحالي ترقي ټول سړکونه مات نه سکولان شته. ولې چې داسې بېکاره قیادت منتخب کوي او پیسو له وجې نه. او کوم سړی غزني خیل 50 کروڑ یو ارب روپۍ ولګوي بیا تا دا خیال ده چې د تا خدمت پرې لګوي. خدای راستی که تا خدمت وکړي څرنګه منور خان سلام نه در باندې راچوي هر پیسې والا په تا قسم ده که سلام واچوي. د بچو مستقبل ته وګورئ. که د 25 کاله مخکې هم دغه قوم دا ضمیر فروشي پرې شوی 25 سال چې نوی نسل رسترسته. دا نوجوانانو تاسو ته وایم دا بوډاګانو نه موږ ناامیده سولي یو. ځوانانو بچو تاسو ته وایم قسم درته کوم چې د موږ خاورې باندې دغه پیسې متیازې کړي دي. دوره بې عزته کړي یو او دوره دغه خاورې ته پسماندګي ورکړه. نن دا تا په ضلع چې څه لګیا دي توپې ډزېږي اور بل ده. چېرې دې وکتل چې د پیسو والا د ملا چېرې ګډ څه دا مړي لګیا دي دشمنۍ دي. خلک په سود اخته دي څوک په قبضو اخته دي څوک په جوارۍ اخته دي. دا اصلاح به څوک کوي؟ دا د لیډر کار ده. جوهر خان تاسو تربور عزیز ده ما 18 چې هم ما کوم ابا شهید خیلو تاسو ته ووټ درکړی و. واورئ ما جوهر خان سره په چنګ باندې ټول کمپین تیر کړی ده. نن اول ور ژوند چې درېدلی یم. زه سوال درته کوم تاسو کوم ما ډېر ملګري عزیزان رشته دار دي په خدای په هر شي چې ډېر جذباتیان یو. جذبات او د میړانې مو بالکل کمی نسته. خدا درته وایم ډېر غټ کلی صرف د تا نتیجه چې کوم د جوهر خان نه ایم پی ای جوړولی شي د تا نتیجه دا الیکشن چې دا کلي چې د چې کوم ایجنټان شوري یکو مخ ته کښېنه ورته ووایه چې ولې ظلم کوي ټوله به شهید اولاد سره کوي ټول د لکۍ ضلع سره کوي. ولې دا ته لګیا یې دا خپل کام کلی مې محله مې بدناموي لګیا یې. پلان کې خیلو نه مې دور جمع کړل شناختیان پلان کې خیلو نه مې دور جمع کړل. دا 8,000 10,000 روپۍ به څو ورځې تا ته تېرې کړي. دا جنگ دا سیاست دا ووټ دا 8 فروری وال دا په خدای اوس ووټ نه ده پاته. دا د حق او د باطل لړۍ ده. لږ سوچ وکړو دغه حق دپاره خلکو میلې ته باسلې. عمران خان سره ولاړ خلکو 100 کسانې موږ نه وویستل 25 مۍ تر نه شهیدان کړل 4 تر اوسه پورې تا عمر چې کوم دي اپاهج دي مزدوري دي خلکو کاروبارونه تباه سول. ما خپله میله ړنګه کړه په اسلام آباد چې دوانې چې کوم دی لیګیلیټي نه وه. نو تاسو د 8,000 دپاره کوم خلک عمران خان سره دی جان په قیمت ولاړ دي دا مې درته پیچه ده سر باندې خرڅه. دا نن تاسو کلي چې هم لګیا دي او دا ګډ د مرود خانې چې لګیا دي. زه والۍ سګۍ ته تللی وم او 22 تیل ته لاړم برګیو ته لاړم. نن خبره کوم هر ځای 14 لاک 20 لاک 18 لاک دا پیسې شندي. اوس د پښتنو ته پیسې ډېرې خوند ورکوي. دا صرف د مروتو خبره نه ده دا ګډ پښتونخوا چې خو د پښتو څه شی ده واورو د پښتو څه شی ده. پښتو چې درنه پلار څوک مړ کړي او ورور درنه مړ کړي نو وینې بیا چې د دشمن به زه مړم لا دې مړولی هم سي او په پانسۍ کېدلی هم سي خو پښتو دې نه پرېږدي. دې ته پښتو وایي.
د پښتو څه شی د تشه ژبه نه ده ناستا به په پښتو کې ولاړیا به په پښتو کې ګرځې به په پښتو مړی به په پښتو خوري د ګډ ژوند چې به هر شي چې به پښتو ګوري او چې کله الیکشن راشي نو موږ خو دا قوم دا د لکۍ ضلع بالخصوص مربط زه تاسو ته وایم اباخیلو چې د عمران خان چې کله پارټۍ انډرګراوند کړه د ظلم او جبر د لاسه نو خان ته ورغلم چې دا پارټۍ ته ملا تړم مې پښتنو نه شروع وکړو نو لاړو نو دا چې ګپ نه و د یوې تاڼې پولیس مخه خلک نه ویني ګرد پاکستان ټولې ادارې دا ټول پولیس دا ټول حکومتونه ډي سي ګان دا ملا والا پارټۍ نون پیپل پارټۍ دا ټول ته په یوه وو قسم د یو کس وو چې هر چا ته ورلګیا وو هر چا سره شونتی وو یو مې نه پرېږده وو چې چا به دوه کولې 50 مې به ورویستلې بیا شروع سله الحمدلله خدای سره خروج کړل بیا نن چې د الیکشن چې دغه جنډه لکه ولاړه ده ګرد پاکستان کې دا خلک ټیکټونو ته قطار جوړ کړو دا په قسم درته وایم چې دا د تاسو دغه ورور دوی کمال وو چې نن پی ټی آی په پاکستان کې ولاړه ده او دا واوره هر چېرته به چې تله نو صحافیانو برتېله وی چې بھائی ما به زه به نازېدلې په تاسو ما به چغې کولې چې بھائی ما خو داسې مېړانه کوم ده داسې تکړه قوم مې ده داسې غیرتي او له پښتو ډک قوم مې ده ولې چې زه په خپل قوم مین سړی یم دغې خاورې نه پیدا یم دغې خاورې مینه پښتو ما ته پلار مور رښولې ده زه به مړ شم خو دا پښتو دغې خاورې مینه ما نه نشي وتلی نو بیا چې کله دغې خاورې ته اوس ګورم چې ویچ په ګرځېدلو د کراچۍ پورې او موږ به وې چې موږ داسې غیرتي قوم ده نلې چې وینه چې د څاروو په مویل باندې دا پګړۍ خرڅېسلې دا عزت خیلو خان مو ولیدل دا مینا خیل مو ولیدل دا خان مینا خیلو خان مو ولیدل او دا پګړۍ په بیه خرڅې د کام مشري به کې دا سړی هم ده که نه دا د اسکندر خیلو خان ورانه په خدای قسم راته وایي چې دا یو برېت وال یو ویښته مې په کروڑ څوک نه واخلي دغه خاورې چې باطلان هم شته غیرتمن هم شته ننګیالي هم شته دا نه ده دا کلي چې تاسو کلي چې به هم ټکېداران دا لونګکۍ په سر یې د کاږه کاږه شور یې د جیبو چې بیا پیسې راري یو چنګکي او بل چنګکي یقین ومنئ چې په دغه خاورې چې کم سړی دا کار کوي دا ووټ په بیه اخلي دغه سړي ته پکار ده چې خپله ښځه خرڅه کړي د کمینو والا دا له تا نه حیا اخلي دا تا بې پښتو کوي تېر ورټو چې شناختي کارډان چا جمع کړي وو واورئ دا باخیلو دا جوهر خان به منسټر و په تېر حکومت چې خدا ورته حیا وکړو چې د اباخیل نه هغه دا بشري اولاد نه وي چې کوم سړی خپل تربور پرېږدی او په 9-7 به شناختي کارډ خرڅوي دا به بې ننګې سړی او دا به بې پښتو سړی خواست درته کومه منتظاري درته کومه مه راکوه ووټ چې نه وي واکداري هر سړي ته یې ورکوې چې کوم سړی تا ته د خپل ووټ حقداره ښکارېږي خدای رسول ته ګورو مې خرڅوو د ګرد پښتونخوا چې مو به بېعزته کو ګرد پاکستان چې مو به بېعزته کو چې به وایي لاړ شه نن خو د خپل ضلع نام خو شاته وښوه اماراتو ته لاړ شه دا دلته نه افغان ولاړ ده اماراتو ته لاړ شه یورپ ته لاړ شه کراچۍ ته لاړ شه لاهور ته لاړ شه په خدای دوره عزت مو جوړ ده دوره د پښتو شمله دې چیګه ده صرف 8 فروری پورې صرف پښتو را سره وکړئ د 8000 باندې مه خرڅېږو قسم درته کومه ډېر زیات په چې کوم ده ما ته اخشي ویله چې مه درېږه وایي چې ډېر عزت ته جوړ ده که پیر سلی ډېر به بېعزته سي نو ما ورته ویله ما خو د خپل قوم نه زه نامینده نه یم
یو صحابي ورته راغی چې ما ته هم چادر میلاو، تا ولنه خو جوړه جوړه اصله، ما ولنه خو جوړه نه جوړېږي، دا تا ول غټ ولې ده؟ نو د یو چادر جواب له خلیفه وخت نه کوي، نو جواب چې ورکوي ورته دا ما زوی عبدالله ابن عمر راوغواړو، راغی جواب ورکړ، ورته یې چې یو چادر ما ته میلاو، عام صحابي و، مال غنیمت چې حصه وه، نو ما خپل چادر پلار ته ورکړ، دوه چادرونه مې پلار جوړه وګڼله، هغه د چادر حساب ورکوي او دی وایي چې ما ول چې کوم ده غیبي امداد ده. د یوې کور د یوې سلې دا جواب نشي کولی، ولې نشي کولی؟ دا تا نه د اسلام په نام اوټ اخیستی ده، واړ عمر یې دین فروشي کړې ده، واړ عمر یې اسلام نام او د شریعت نام او د دین نام دغه سړي غلط استعمال کړی ده. راغی خوله یې تاو کړه عمران خان پسې، هغه سړي ته دی یهودي وایي چې کوم سړی واوره دا مې ذاتي ولیده دا سړی سهار لمانځه نه واله تر تهجد مانځه پورې یو لمونځ نه قضا کوي، سهار چې چیک شي نو د ده ټول سهار نه واله 10 بجې پورې قرآن کریم تلاوت سره دی ترجمې، او دا سړی چې کوم نن جیل چې پروت تا او دې سازش چې ده دا گنجا نواز شهباز شریف او زرداری دا ټول سره دی، دا چې کوم مقتدر الکی دي کوم امریکا ده هغو ګیر کړی ده چې د ده حکومت نشي رای. لنډه خبره ده نواز شریف چې کوم ده دو په قوم باندې مسلط کوي، نن دی لګیا ده تا نه د دین په نام ووټ غواړي، کوي بچو چې پاسي د تاول ووټ بجي نواز شریف ته به ورګډېږي، نو دی چې کوم اسلام ده تاسو یو کس سوچ وکړئ، مخکې دغسې کړي دي، 93 چې بېنظیرې ته ورګډ څه، 97 چې نواز شریف ته ورګډ څه، 2001 چې کله پاس بیا مشرف سره څه، 2008 چې زرداري سره څه وزارتونه یې وو، 13 چې بیا مریم نواز مولانا مریم نواز ته ورګډ څه. او خدای که د سیکانو حکومت راغی که نه دی د تاسو ول اسلام سیکانو تک ته ورګډئ، خو حکومت بغیره د وخت نه تېرېږي. وایي علما د انبیاو ورثه دي، دا داسې وارث ته چې کشمیر کمیټۍ چیرمین و چې بیلان مو ټول جمع کړل، پته ولګېده چې شپږ باندې 40 لکه خو د مستې پیدا شوي دي. ابل ورور یې ده عطاورحمان، تاسو به لیدلی نو عمران خان وزیر اعظم و بیلې ور ولاړو، پنجه باندې 20 کیلو واز ده، موږ ورته دا غوړ وایو، دا چربي ورته وایو، اپریشن یې وکړ په کیمرې وایو، څوک ته ووایي چې درواغ وایي، پنجه باندې 20 کیلو غوړ یې جندې وکښل، دا جان نه دا ګیر دا خو که تاسو لیدلی چې رواني په 4 بولې رواني. نو واوره دلته راغی بیا د زمانو ما پسې خوله پیغورونه تاسو بیا زه به لیدلي، ما پلار د پارټۍ چې و هغې احترام مې کاوه، نو ما خو به ده پسې ډېره په حیا زه به استعمالوله، دو خو رالل پیغورو ته تلل او بدزبانۍ ته تلل، او ما یې رانګ نمبر مو ټچ کړو. نو مړو تاسو به یوه خبره کوو، زه به یې داسې درډغوم چې تر پلړې مو به واړوم. कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।